په 400 کې اکرام الله نومیتن د جنوبي امریکای یوې مېرمنې سره نکاح کړې ده کومه چې د لوی اختر نه وړاندې پاکستان ته راغلې وه. د اکرام الله په وینا چې پیژنګلي یې په ټیک ټاک شوې وه او بیا وروستو هغې غوښتل چې دلته راشي او ما سره واده وکړي. د اکرام الله په وینا چې هغه اوس مسلمانه ده او نکاح یې کړې ده، خو وایي چې خپله ژبه یې سپینش ده او انګریزي یا پښتو نشي ویلی. یوګانې به مې جوړولې، ما له خو چلم نه راته. دا اسم مرګرم دی، یو توصیب مرګرم دی، هغوی به راله ویډیو جوړه کړه او په ټیک ټاک پې راله ورکړه. زه ډېر شي دې دغه کې زه ډېر دغه هم نه یم، پوهېږم هم نه. نو بس د دوی فالو کړم او هغې نه پس ګپ شپ سټارټ شو. بیا واټساپ نمبر یو بل ورکړې. بیا بس قصه دومره لرې پورې راله چې دی ویل چې زه درځم. نو بس دوی ته ویزا 2 پیرې ریجیکټ شوه، بیا په 3مه پیره ورته میلاو شوه. بیا به ورته هلته خلکو وی چې یاره تاسو ته خو ځې خو هغه خلک ټیک نه دي او دا چل دی او هغه چل دی. نو ما وی بس ټیک ته چې بیا ولا ما ټیکټ دلته نه وکړو په خپلو پیسو باندې. نو بیا دوی چې رالل نو خدای شته زموږ ملک یې چې وکتو ډېر زیات خوشحاله شو او ډېر زیات یې خوښ شو. نو اوس د دوی د ملک لکه د دوی والد صاحب او ټول ښه خوشحاله دي، ما سره ګپ لګوي. د اکرام الله کور ودانې د پښتنې ټولنې د زنانو په رنګ نکریزې خوم لګولې دي او خپل بنو سینګار خوم کوي. اکرام الله زیاتوي چې مېرمن یې اوس د مونځ کولو خوم کوشش کوي او قرآن کریم په یوټیوب اوري او د هغې د خولې وایي چې دا وایي چې ماته پرې سکون رسي. خوشحالي راته په دې محسوسېږي چې دا مسلمانه شوه، بس دغه راته غټه خوشحالي. ما ته خو دوی وی چې ایرپورټ کې به واده کوو ځکه نو بس ما ورته چې یاره ایرپورټ کې خو نه، کور ته راورسو دلته به لکه تاسو به کلمه پیله وایي بیا به هغې نه پس نکاح تړو. ما ورته ویلي و قرآن مجید زمونږ کتاب دی او تاسو دا لږ سټډي کوئ. نو هغه دوی به خپل سپینش زبان کې په یوټیوب باندې په ترجمه اورېده. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې یوه پاکستانۍ زنانه سیما حیدر هندوستان ته تللې او هلته یې واده کړی دی چې څو ورځې وړاندې هندوستانۍ جینۍ انجو د دیر نصرالله له راغلې ده او دغه رنګ په بونیر او دیر سمرباغ کې خو هم د بهر هېوادونو زنانه راغلي دي او د پښتونخوا ځوانانو سره یې ودونه کړي دي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.